السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. چونکې د رمضان مبارکه میاشت روانه نو موږ له د ښو اعمالو اهتمام پکار دی. زه تاسو ته یو د صلات تسبیح منځه هغه طریقه ته ښیم. چونکې عباس رضی الله عنه فرمایي چې نبی رسول الله صلی مبارک دته وفرمایي چې ای د عباسه ای د محتره زه تا ته یو بخشش در کوم، زه تا ته یو عطیه در کوم، زه تا ته یو هدیه در کوم. یو کار دی چې سړی کله د منځو کې دغه صلات تسبیح منځو کې نو الله تعالی هغې په ذریعه باندې ویله مخکیني ګناهونه وروستني ګناهونه قصدن وي عمدن وي په پټه باندې شوي په ظاهره باندې شوي وي هغه ټول الله تعالی وبخي ویله. او نبی اسلام مبارک دا به ته وفرمیل چې که چا کې قوت طاقت وي نو روزینه دې وکړي، که چا کې قوت نه وي نو بیا دې په هفته کې وکړي، که چا کې قوت او طاقت نه وي بیا په میاشت کې وکړي، که طاقت نشي لرلی نو بیا دې په خامخا کال کې دې وکړي، که دا نشي لرلی نو لازما په خپل غونډ عمر کې دغه اهتمام دې وکړي. د هغې اوس انشاءالله موږ ډانچه او طریقه صلات تسبیح والا داسې بیانوو. صلات تسبیح طریقه دغه ده. اول به سړی چې دی د څلور رکعتو نفلو نیت وتړي، چې کوم عام مطابق سړی په خوله باندې نیت وتړي یا په زړه کې وکړلو هم دواړه صحیح دي. هغې نه پس سړی الله اکبر وي. الله اکبر څه چې دي هغه به سبحانک اللهم نه مونځ ونسي ولا اله الا انت پرې وي. هغې نه پس دی پکې پنځلس وارې سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر وي. صحیح شو. هغې نه پس چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وي. او هغې نه پس سورې فاتحه ومیلاو کړي ورسره. هغې نه پس سورې فاتحې نه پس چې دی بیا سورت ومیلاو کړي. سورت نه بعد چې دی دا ولاندې رکوع نه مخکې نه ځي. هغې نه مخکې بیا لس پرې بیا د سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر بیا وي. نو الله اکبر وي. دا به بیا په رکوع کې سبحان ربي العظیم درې واره نه پس نه بیا لس وارې په رکوع کې بیا دغه سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر بیا وي. بیا به سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد چې کله سړی وي نو هغې نه پس دا کلمه لس وارې بیا وي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. هغې نه پس چې دی بیا لاړ شي سجدې له. اول سجدې له چې له سړی لاړ شي نو سبحان ربي العلا درې ذکرو نه پس چې دی بیا سجده کې لس وارې دغه کلمه بیا وي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. بیا دی الله اکبر وي. بیا یې دواړو سجدو په منځ کې یعنې جلسه کې بیا چې دی لس وارې بیا وي. بیا د جلسه کې لس وارې بیا وي یعنې سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. بیا یې دویمه سجده بیا وکړي. بیا سبحان ربي العلا درې ځلو نه پس چې دی بیا لس وارې بیا په سجده کې بیا وي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. هغې نه بعد دی سړی پورته شي او همدغه شانتې یو رکعت خو شو. دویم رکعت کې همدغه شانتې بسم الله الرحمن الرحیم نه مخکې چې دی دغه پنځلس وارې بیا په سورې فاتحې نه او سورت نه وړاندې بیا دغه شانتې ووایي لکه څرنګې موږ په اول رکعت کې وویل. اول رکعت کې چې دی لکه څرنګې موږ هر څه وویل نو سورې فاتحې نه پس او سورت نه پس چې دی بیا لس وارې بیا ووایي. او نور باقي طریقه مغه ده. دغه شانتې موږ چې کله یو رکعت اولنی رکعت وشي نو په هر رکعت کې دا چې دی 75 هغه برابرېږي تعداد 75 برابرېږي. مطلب دا چې اول سورې فاتحې نه مخکې 15 ځل ویل دي. دغه شانتې سورې فاتحه او سورت چې وشي بیا هلته لس وارې بیا نو دا تقریبا 25 شول. بیا په رکوع کې چې دی بیا 10 وارې ویل دي نو دا 35 شول. بیا قومه کې سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد پس چې دی بیا لس وارې ویل دي نو 45 شول. او دغه شانتې بیا چې دی لاندې لاړ شي سجدې نه نو هلته بیا چې وي نو بیا 55 شول. او بیا په جلسه کې چې دی بیا لس وارې ویل دي نو بیا 65 شول. او په اخرنۍ سجده کې دا چې بیا وي نو هغه 75 شول. نو دغه شانتې په هر رکعت کې چې دی دغه 75 ځل تعداد برابروي. همدغه شانتې دا په هر رکعت کې چې دی دغه 75 تعداد جوړېږي. نو پکار دی چې موږ مسلمانانو له چې دغه مونځ چې دی سړی په روژه کې یا روژې نه سوا نورو ورځو کې چې دی دغه اهتمام یې وکړي. الله دې موږ له د ښو اعمالو د عمل کولو توفیق ټول راکړي. جزاک الله خیر احسن جزا.